بسم الله الرحمن الرحيم. باب موازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس بالرومية العدل، ويقال القسط مصدر المقسط العادل والقاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال محمد بن فزيل عمان قاقان أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. باب دې په وینا د دې خبرې کې چې مونږ به ترې د انصاف کېږو په ورځ د قیامت باندې، او بېشکه اعمال د بني آدمو تللی کېږي. امام مجاهد فرمایي قسطاس او قسطاس رومي زبان کې انصاف ته وایي، او قسط مصدر د مقسط ته، او دا په معنا د عادل انصاف کوونکي سره، او هر چې قاسط ته نو دا جائر او ظالم ته وایي. امام بخاری د خپل استاد نه نقل کوي، احمد زوی د اشکاب یا اشکاب نه، هغه نقل کوي د خپل استاد محمد ابن فضیل، هغه نقل کوي د عمار بن قعقاع، هغه د ابو زرعان، هغه د ابو هريره رضی الله عنه نه. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دو کلمې دي ډېر محبوب دي رحمان ذات ته، په جبه باندې سپکې دي، په طول کې درنې دي. یو سبحان الله وبحمده پاک ته الله حمدونه دی الله لرا، او بل د سبحان الله العظیم پاک ته الله چې لوی دی. عزتمندو، دا د علوم مطابق په درس نظامی کې د ټولو نه آخري کتاب، او د آخري کتاب آخري حدیث او باب دا بیانېږي. امام بخاری دا خپل کتاب اول سر کې یو حدیث راوړی دی، باب راوړی دی، هغې ته باب بدل وحی وي، چې وحی څنګه شروع شوه، څنګه راله، وحی څه ته وایي. هلته امام بخاری د قرآن مجید د سورت علق اولني 15 آیتونه هغه ته اشاره کړې ده، او د خپل کتاب ابتداء کړې ده، اقرأ بسم ربک الذی خلق. دا اولني 15 آیتونه دي چې په قرآن مجید کې نبی علیہ السلام چې کله په غار حرا کې چلکشي کوله، نه په هغه وخت کې نبی علیہ السلام په غار حرا کې د آیتونه نه دي، غار حرا نه چې کله رسول الله راکوشو، نه په دغه ځای کې جبرئیل امین راغی او نبی علیہ السلام ته وحی وشو، او دا 15 آیتونه نازل شو. امام بخاری هم د قرآن په طرز باندې، تاسو په خوانه چې دین زاړه د زړی زمانی چې کومه بخاری نه په 1300 سپارو کې ده، پارا 1 2 3 ابو داود په 32 سپارو کې ده، او بخاری په 30 سپارو کې داخل کو تقسیم کړی و. راغی وجوهات اصل کې دا و چې قرآن مجید نزول مطابق امام بخاری خپل کتاب راوړی. په قرآن کې اولنې نزول چې شوی دی هغه د دغه 15 آیتونو شوی دی، وحی ده پکې، اقرأ بسم ربک الذی خلق. امام بخاری د وحی نه شروع وکړه، بدل وحی. قرآن مجید کې ټول آخري سورت چې نازل شوی دی سورت نصر ده، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. او د دې سورت مبارکه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله داغه خلاف او شکایت دا وشو چې تخواته عبد الله ابن عباس رضی الله عنه کې نه، او دا په عمر کې کم دی، 14 کال او 6 میاشتې عمر دی. شکایت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وکړو، نو عمر فاروق رضی الله عنه هغه له جواب ورکړي په دلایل باندې، جواب ورکړي په دلایل نه تاسو کوي. د قرآن د دې سورت مبارکه تاسو کې سورت النصر مبارکه چې سورت النصر په دوه درو جملو کې مختصره معنا څه ده، خلاصه چې د تاسو وايي نه چوله څه ده. نو هر صحابي خپل بیان وکړو. عمر فاروق رضی الله عنه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ته فرمایي چې تاسو
ناغه ورته ویل چې دی کې نبی علیہ السلام ته فرمایي چې دین کامل شو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. اوس په تر دنیا نه کوچ کې او تب زی دی دنیا نه رسختی کې به تب وفات کېږي. ذکر رسول الله په دعا کول اللهم الرفیق الاعلى، یا الله بر مرګستیا غواړم. نو په دې صورت کې نبی علیہ السلام ته وایي چې اوس تسبیحات وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، اوس دنیا نه ستاسو رسختی ده. نو یو په دې صورت کې نبی علیہ السلام ته رخصتۍ اشاره وا، بل د دې صورت ترجمه سره فسبح بحمد ربک سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، دا ترجمه ده. امام بخاری په آخر کې د حدیث راوړو دا د دې صورت ترجمه ده. نو اول سره او آخر سره یو بل سره سکړه برابر. دویم نمبر په اول سره کې بیا حدیث راوړو چې انما الاعمال بالنیات، دا اعمال دارومدار په نیتونو باندې ده. خدا نیت په د آخر وخت پورې برابر ساده. لکه فرض کړه نیکی کار سره شروع کی هدا پر امنس کې لالچی شي، یا د نیکی کار شروع کی په امنس کې بل یو خواهش په غالب شي، نیت خراب شي، نیت برباد شي، نو د بنیاد ختم شو، د عمل سره نتیجه د تنه ملاويږي. امام بخاری نقل کوي چې د خپل نیت په اول نواله تر اخره پوری د مرګ پوری حتی یاتی کل یقین چې مرګ راشي ته مسلمانی ته مؤمنی حق تقاتی حتی تؤمنون، ستا پرزګاری به ثابته د مرګ پوری. د امام بخاری وایي چې په طول کې په وزن کې د یو عمل قیمت دا ال قیمت ګرځي، ال برابر ګرځي چې سړی سلام وګرځي او د زړه برابرۍ، نیت برابرۍ، التی به طول برابرۍ. نو چې سړی نه روح وځي نو سبب لا اله الا الله محمد رسول الله تلقین ته کوي کنه، او چې کلمه دی ویل من کان اخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه وجب الجنه. یو سړی اخري وخت کې کلمه نصیب شي د جنت مستحق شو، دی به جنت ته داخليږي. دلته وایي چې اخر کې دو خبری سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. لہذا امام بخاری د کتاب اول او اخر دا د سې ہدایت ساتي. یو څو خبرې د امام بخاری په شان کې دا د حدیث متعلق خبرې کو. دی خلکو ډېر لوی خدمتونه کړې دي، لوی مهنتونه کړې. دا مهنت نه مونږ کولای شو، نه ته کولای شي، نه بل څوک کولای شي. د مشرانو د سلفو د ائمه حضراتو د دې اسلام او د دین د پاره ډېره غټه قرباني کړې ده. دا لومه قرباني ده چې دې قرباني په باره کې سړی سوچو کې چې امام بخاری د دې امت سره څومره ښېګړه، د دې امت باندې څومره احسان دی چې د صحیح احادیث یو حدیثو کتاب د امت ته پیش کړی دی. دا دې چې لیکلی خو نه دی. اوس خو به ته کتاب راواړې چې لکه بخاري راواله، بس تیار کتاب دی، تیاره نوڼۍ ده. لیکن دا تیاره نوڼۍ چې هغوی جوړوله زموږ استاد محترم دی الله وبخښي شیخ محمد عنایت الرحمن مرحوم، هغه به ویله سبق پې وایو، وایي طالبانو ستاسو دا خیال دی چې زما مخې ته کتاب پروت دی، زما مخې ته به کتاب داسې پروت دی، تاسو به وایئ چې موږ داسې ووایو. نه شوی دی. وایي دا د لمږه داسې یو نوڼۍ کو، غونډه منډه نوڼۍ کو، تالی درکو. هم یو ملګری دی هغه ویل یو ځل کور کې مې درس کولو نو لوډ سپیکر باندې زنانه وته کور کې مې خندله چې یاره دا څنګه چل دی، خو د مخې د بخاري پرته راو تفسیر پروت دی، بس راشه سبق وایه. وایي ما معرف القرآن خصم وکتلو یو رکوع به مې ویله، ښه ځان مې بستړی کړی. کور والی مې راته وایي په قلاره کښېنه، هغه خپل کار به درنه خطا شي چې کومه سیده ساده ترجمه کې دا هېڅ اسان کار نه دی، خو هغه نه قلارېدم. وایي زه کتاب یې مخې ته کېښودلو، وایي چې درس مې شروع کړ، کله کتاب ته ګورم، کله بره ګورم، کله لاندې ګورم، کله بره. چې دا څنګه دی؟ لا ټول کار شی رانه ګډوډ شو. وایي هغې رانه کتاب بند کړو چې هغه خپله ساده ترجمه دې وکړه. ما ته دا څنګه چل دی؟ ما ورته وروره دا خو چې کوم عالم مخې ته ږدي نو هغه خپل ځان په دې کړولی او تش هغه یو ټکي ته ګوري او نور هغه ته یادي آپ ځان ستړی کړی. نو خبر هم داره چې دا کتابونه هغوی ستړي کړي دي په ځان. نو شیخ صاحب ویله چې موږ دې داسې یو نوڼۍ جوړ کړو، تالی درکړو، ستا دا خلی داسې اسان کار دی. و دا هېڅ اسان کار نه دی، په دې موږ ځان ستړی کړی دی. بیا هم تا ته چې کوم دی راغونډ کړی دی، بیا هم اسان کړی دی، بیا هم در کړی دی. نو زه هم وایم چې دا د دې امت سره د دې ائمو حضراتو ډېر لوی احسان دی، دوی ډېر لوی محنت کړی دی.
دا هغه مهنت په نتیجه کې دا شیزونه ملاو شوي دي. نو په هغه مهنت په نتیجه کې ډېر امامان دي. یو امام دی پکې امام بخاري. امام بخاري دی په بخارا کې پیدا دی. د دې نکاح د پلار نوم دی، د نوم دی محمد، در پلار نوم دی اسماعیل، د در نیکه نوم دی مغیره. دا مغیره چې دا آتش پرستو دی، د اور بندگی کوله. د یمانی جعفی د گورنر د بخارا بادشاہ نیک صالح انسانو داغی پلاس د اسلام قبول کو، چې اسلام قبول کو نو نکاح مسلمان شو، نو زوی مسلمان شو، نو سه مسلمان شو. نو د دریمی پیړۍ نه د نکاح نه مخکې دوی آتش پرستو. نکاح مسلمان شو، بیا پلار مسلمان، بیا د دې سلسله رااله او د یمانی جعفی په وجه دی. یعنی امام بخاری ته بخاری مې جعفی ورته وي. جعفی ته د حدیث او د قسم نه وي چې دا وی سره یو معاهده وا، دا پلاس په نکاح اسلام قبول کړو. امام بخاری پلار اسماعیل عالمو، خدای امام بخاری مغدال عالم نو. داغه مشرور احمد خغت جید عالمو، خدای امام بخاری په شان دي خنو. امام بخاری چې کله پیدا شو نو د در پیدائش نه یا میاش نیمه مخکې پلار پات شو. د چې کله پیدا شو نو دا د وړو کې اختر میاش تا 12 شوال، د وړو کې اختر 12 ده او د اسلامی تاریخ 194 هجری ده. بخارا کې د پیدا شو. کله چې د پیدا شو نو دا قدرتی خبره ده چې نیک صالح موري، نیک صالح مور ته کوم ده نو اشارات کیږي. او د مور دعا چې د بچی د پاره څومره قبليږي دومره نه د بلچا قبليږي، نه د مولوی صاحب قبليږي، نه د شیخ صاحب قبليږي، نه د امیر صاحب قبليږي. خو چې مور ته کله دعا کوي د زړه د اخلاص، مور موري کنه. امام غزالی نقل کوي یا علوم کې چې کله حسن بصری رحم الله مور مړ شو نو جړل قبر په خوا کې جړل. چا ورته ویل چې امام ته جاړي، او ورته په دې نه جاړم چې مور مې پات شه، په دې جاړم د رحمت جو دروازه را باندې بند شو، د رحمت دروازه بند شو. د مور ډېر لوی قدر دی، د دعا هم ډېر لوی قدر دی. زه اکثر وایم چې راکه ټول هر څه ختم شي، ټول اسباب ختم شي، ټول ذرایع ختم شي، تعویذونه کار نه کوي، سختونه کار نه کوي، دمونه کار نه کوي، حکیم صاحب کار نه کوي، ډاکټر صاحب کار نه کوي، هر څه ختم شي. بالکل یو سړی چې کوم دی نو هغه د خپل ژوندۍ نه ناامید شي چې په اسباب ظاهریو کې زما علاج نشته دی. یو سبب داسې دی د دې نه چرته ناامید کې ناامید خوشی شي دی، خو د دې یو صفت نه د دې یو سبب نه چرته ناامید مکه هغه د دعا. دعا د الله نه غوښتل، د الله د غوښتلو لپاره هیڅ سبب ته ضرورت نشته، هیڅ واسطو ته ضرورت نشته. دردمند دی خپل زړه درد د الله سره تعلق بالله جوړ کا، د الله نه وغواړه ته ګورې ستا کار کیږي کنه کیږي. او خلکو کړي دي سي ټول خلکو نه امید شي، د ټول خلکو نه. نو خلک سوي بعضی قصې دي حکایت کې، اگر زما حکایت سره نه لګي ولیکن حکایتو کې بعضی حکایت مولانا رومي جلال الدین رومي خپل مثنوي کې یو حکایت نقل کړی په اشعارو کې. مولانا رومي نقل کوي چې د عمر فاروق په زمانه کې یو سپینګیره مسلمان دی، خو لیکن د اسلام د دور نه مخکې نه دی د خپل رباب او ستار سره تعلق دی، محفلي کوي. بیا د هغې نه بعد هغه شی ور سره دی، دی ضعیف شو، بوډا شو، سپینګیره شو. او دا قدرتي خبره تاسو ته پته ده چې کم خلک نیکان صالحان دي اج څومره بابا کیږي دومره د هغه عزت زیاتېږي. کم خلک دنیادار دي دومره چې څومره بوډا کیږي د عزت کمیږي. او کم خلک چې هغه دغه ګناهونو په محفلو کې وي د په آخري عمر کې خودکشي کوي. خودکشي د ټول زیات دنیا کې کم دي خودکشي کیږي، تاسو ته پته ده جاپان کې کیږي، دویم نمبر په چاینا کې کیږي. د ټول نه د دنیا او د مال په اعتبار سره ډېر خوشاله خلک دي، لیکن هغوی خپل ژوندۍ نه امید دي. ولی دین نه دی خبر، کم شي کې جراحت دی هغې نه دی خبر، کم شي کې سکون دی د هغې نه دی خبر.
په دې وجه باندې او خودکشي ډېره کوي. لیکن په دنیا کې چرته شاذ نظیر نشو ویلی، چرته چا یو جهید عالم نه دلدلی چې هغه خودکشي کړله، چرته نه ده. چرته یو شیخ نه دلدلی چې هغه خودکشي کړې ده. څومره چې عمر زیاتي کې سبق هم نشي ویلی، आवाज کم شي، کمزوره شي، ضعیف شي، لیکن هغه قدر نور هم زیات شي، عزت نور هم زیات شي، د دین عزت. خو چې کله داسې کارونه کوي نو عزت کم شي. عام طور څوک بیا خیال نه ساتي. هغه کس رباب ستار ور سره دی او خلک یې تنګي، یو ځګیله ورغلی چا نه روټۍ غوښتلې ده، نو چې څوک دغه کسب نشي کولی بیا خو څوک روټۍ هم نه ورکوي. نو بس څوک له روټۍ نه ورکوي، د روټو په دې په کاڼو باندې وشتو. نو په دغه ځای کې هغه اسمان ته وکتل چې پروردګاره که نور څوک مې شته او که مې نشته نو ته خو مې یې. دا یو ټکی د هغه پوره و. یعنې دغې ته دعا وایي، دغې ته درد وایي، دغې ته تعلق وایي، دغې ته رابطه وایي. بس دی لاړو جنت البقیع ته. په جنت البقیع کې وایي په یو داسې جوور ځای دی، په هغه کې ډډه ولګوله، ایسته سملاستو اوده شو. عمر فاروق دور خلافت دی، د بار باندې نظرې نه څوک دا راغلی دی. عمر فاروق خوب ولیدو. خوب باندې مسایل ثابتېږي نه، وګوره د خوب حیثیت په غورځوئ نه، خوب ډېر اوچت حیثیت لري. نبی علیہ السلام دا خو مونږ د کار نه یو. نبی علیہ السلام د ساري مونځ چې وکړو جواب وګرځېدو، د خلکو نه به تپوس وکړو چا خوب لیدلی دی. نو مولوي صاحب زمونږ ځان له غریب صاحب نه یو، مولوي صاحب نه یادوم، ځان به یادوم. مولوي صاحب اوس خفه شوی، اوس یې نعمت خفه شوی، دې څه به بیا څه کوو. و خبره دا ده چې مولوي صاحب نه، مونږ ټول داسې یو. د سب د جوړولو مولوي صاحب اعلان نه کوي. جنازه کې تندر دی، الګ سب نیخ کې، سب کوک کې، سب داسې کې. او حاضر نبی علیہ السلام په جنازه کې یو ځل ویلي چې سب برابر کې، بیا چې نه دي استری. لیکن په پرن منځ کې په هر مانځه کې به ویل سو صفوفکم، فلسفونه برابر کوي، ډانګې ولا جوړ کړي په دې برابر کوي، صحابه په کې ګرځیدل. لیکن دغه اعلان چې کوي مولوي صاحب نه کوي. یا فرض که سلام یې وګرځاو نو اول ځو پسې بل. کله ویلي چې هلکه چا تاسو کې خوب لیدل ځکه چې بعضې خوبونه قومي، بعضې خوبونه عوامي، بعضې خوبونه شخصي، بعضې خوبونه داسې چې هغه سړی ویني د هغې نه کلي ته، علاقې ته، وطن ته غټ نقصان وي. نو تا تنبیه درکړي، توبه وباسه، خلقو ته ووایه، په خپله ته دعا وکړه چې کار برابر شي. لیکن دا خو نه د خوب اهمیت شته، مسلې پې نه ثابتېږي. دا ډېر لوی اهمیت لري، ډېر لوی اهمیت. نو عمر فاروق خوب ولیدو، راپاڅېدو چې حیران شو، یو سړی دی وږی دی، په هغه ځای کې پروت دی. ورشه سولویسه دی راپاڅېدو، هم ځان پسې پټ پټ خاندي چې خوب لیدلی او په داسې نه چې ورشه ورته څوک رهي. او بیا هم را روان شوی دی، کجوري راغېستې دي، اوبه راغېستې دي، د غرمې قیلولې ټیم دی. دی چې راغی چې ګوري یو بوډا پروت دی، معلومېږي دا چې بوډا وږی دی. اوس ناګانه عمر فاروق له پرنجی راغی، دی خپل پرنجی را ټینګوي. خو چې کله پرنجی وکړو بوډا پاڅېدلو چې ویې کتل عمر فاروق ته زه د باران نه تښتېدې، وایي ناوې لاندې دې شپه راله وایي د وړو نه تښتېدې. او امیر المؤمنین راغی، او امیر المؤمنین خو یوه خبره او دویمه توره. اوس به څه کېږي؟ خدا پته ورته نه وایي چې پاکې جلال د دین دپاره دی، نور د انسانیت دپاره پاکې جمال دی. سخت انسان دی خو د دین په باره کې چې دین څوک ماتوي، د هغې کې سخت ترین انسان عمر فاروق دی. لیکن نور حد درجې پکې جمال دی، حسن دی. نو هغه په ژړا شو چې تا ته مې څه ویلي؟ نه ورته چې ما ته دې څه نه دي ویلي، ته وږی یې که نه؟ وایي چې دا وخوره دا کجوري دا به پسې وڅښه. تا ته چا وویله چې زه وږی یم؟ اول ما ته الله وویله. الله درته څنګه ویله؟ تا وایي وایي راځي ته پیغمبر یې؟ وایي نه، ما خوب ولیدو. خوب مې ولیدو نو ته پکې ما ته الله تعالی وښودلې ته وږی. نو هغه ورته چې ښه الله تعالی دومره مهربان دی چې زما په دې یو ټک، په دې یو درد زما هر څه ختم. امیر المؤمنین راولېږو. نو ورته چې نه خپل هغه رباب یې اوچت کړو، ځمکې ته راواچو، پوټي پوټي کړو، ایسته سیو ونه خوړه او سیده لاړ وتښتېد. او په ژړا شو چې یا الله زه څومره ګناهګار یم، ته څومره رحیم ذات یې. اصل خبره دا ده، د هر سي نه ستومانه شي، خپېمانه شي، اسباب و ذرایع ټول استعمال کې، د دعا نه چرته نا امیده کېږم. دا خبره 100% غلطه ده، که ډاکټر یې کوي، که طبیب یې کوي، که حاکم یې کوي، که مولوي صاحب یې کوي، که دمګر یې کوي، چې دا لا علاج مرض دی. لا علاج مرض دی. تا ته چا ویلي لا علاج مرض دی؟
لا علاج مرض استاد لپاره الله سره لا علاج نشته ده. و اذا مرضت فيشفين الله شفا ورکړي. نو د دعا ډېر اثر دی. بار بار زدایم مين دې دعا کوي، خويند دې دعا کوي. دا مين دې زمانه دا د خیرو تندر دی. ها ډېر زیاتې خیرې کوي. امام قرطبي نقل کوي احکام القرآن کې سورۃ بنی اسرائیل کې چې د ټولو نه اهم شی د ماشوم په زندګۍ کې د ټولو نه اهم ادب د ماشوم په زندګۍ کې دوی دي. د مور خیرې ماشوم تباکی بی ادب کوي او د مور دعا ماشوم نه بهتري انسان جوړي. د مور دعا ته ډېر اوچت ادب دی. د استاد د ادب نه، د ډانګي د ادب نه، د لختي د ادب نه، د کتاب د ادب نه د مور دعا یو اوچت کمال لري. یو لوی مؤثر شی دی. خدای دې مين دي دعاګانې په دې باندې خیرې کوي. بل ور چې بچي چې کومه نه پرمانه شي بیا جاړي نو جاړي وری دعا کو نو دعا وکي. امام بخاری پیدا شو بستر کو معذور. مور نیک صالحه خدای دا خیرې نه کوي. د دې زمانه چې کومه نه دا د سکټ میزایل په شان دي خیرې نه کوي چې الله دې غرق او پرک کا، الله دې میراث کا، الله دې تباہ او برباد کا، الله دې دس خیرې کې پته نه لګي. کمال تر رسیدلی منځونه هم ډېر کې خیرې هم ډېرې کوي. 1500 تسبیح ور سره دي وظیفو باندې ټکه پکه جوړ کړي په تسبیح باندې وکړل پړل جوړ کړي په اخر ولا ټټوان دي نور لاندې یې سم نشته. دعا کوي. کله چاغه وکړه چې ما ته خدای اشاره کوي چې دا الګ دا ډېر کمال ته رسیږي. لیکن نن دې الګ ستر ګړندې دي پستر ګو معذور دي دې مسن کمال ته رسیږي. دغه پستر ګو معذور دي. نو دعا دې شپې وکړي پروردګارا دا خپل بچي د روغ موټ غواړم د دې سترګې روغې کا ته به روغې بل څه نه غواړم. خپل الله نه سخت دعا کې نبی علیہ السلام پر ابو داود حدیث سخت دعا اعظم دعا وکي شکی دعا بنه کی الله کرا کې جو راک نه نه الله تعالی چاته محتاج نه دی او نه تاسو الله باندې زور وره. الله زما رب دې ستا رب دې د خپل رب نه به خپ زور غواړي ستانه غواړم خټیک پیرا کې دبل چانه نه غواړم الله به درکې. خو کته به کې شکی کېږي نه الله تعالی وایي تاسو ما په ربوبیت کې شک ته دا زما په خالقیت مالکیت اختیاراتو کې شک ته. دا شک د دماغ نه لري کا. نو د امام بخاری مور هغه مرته وي چې ستانه غواړم پروردګار دا بچي می خکا او ما خوب لیدل په خوب کې ورته ز پاسا دعا دي قبول شو ز بچي دي خشو یاره پاسه چوي کدل بچي سترګي سار تورم په راغلي دي سپینم په راغلي دي او بچي ټیک ټاک دي. نو د امام بخاری بنیاد چې کومه ده نه دعا نه شروع شو و دعا قبول شو بس نتیجه سره شو برابر شو د سیرت په صحیح لار باندې روان شو. امام بخاری عمر ور کوټه چو دا غزیدګي داوا چا ودی عباسیات نه ځان ساتو. کله چې دا عمر یول سکال ته ورسېدو د 11 سال په عمر کې الله تعالی ډېر کمالي انسان جوړ کو. څومره علوم چې دا ټول ذکر په یول سکالو کې د یول سکال په عمر کې دا استاد دی او استاد امام داخلي هغه نقل کوي دا یو مرګره راغله د امام داخلي امام مجاهد نومه دی یو مجاهد زید جبر دی هغه نه هغه تابعی دی دا بل مجاهد دی. هغه ته ویلا وای که تلک سات مخ کې راغله ما به تاسو یو ماشوم خودلې وي چې هغه ماشوم او یا زر حدیث یاد دی یو ورس کاله په عمر کې او یا زر حدیث یاد دی هغه نه منله او زما د عقل نه مني دا چرته کېدل شي یو ورس کاله ماشوم دی او یا زر حدیث ته یادي او بالکل او یا زر حدیث ته یادي او اداره سکه بل کمال ته وګوره بل څه کمال له ارشاد الساری قسطلانی نقل کړي بل کمال اداره چې ماته ویل زما په دې کتاب کې کوم حدیث ما لیکلو په دې کې موضوعي حدیثو ضعیف حدیثو نو دومره با ادب ده چې ماته ویل چې استاد محترم دا کتاب دی دا غتی خراب شوی دی دا غتی ته ټیکو منه نو علما ته چې ټیکېګه زه دې څه خبرونه دی لاړو کتاب راخسته جوړ کړل دی او بیا کتاب ته شپې ناشته په وښ پکې د کتاب د حاشیه باندې د حدیث واغه جانچ پړتال کړل دی دا حدیث ټیک ته دا غلط ته دا صحیح دی دا دسره دا ټول په غاړه لیکل دي. ساره کتاب مال راوړ چې ما کتاب وکړلو په کتاب کې د لیکل کړی زلالم تحقیق به شروع کو سبیده ته ویل نه چې ما وکړل چې کمی ته امام بخاری په دې اول سکال په عمر کې صحیح حدیث ویل هغه صحیح دی چې کوم ته ضعیف ویل هغه ضعیف دی چې کوم ته موضوعي ویل هغه موضوعي دی. نو استاد ته لګي استاد دې رپاسه ولیکل
چې رضا پتن لم يرضا پتن کم ځای باندې امام بخاری ډیش کړی دا حدیث صحیح دی استاد چې پاس وړي په دې باندې ځوان راضي شوی دی په کم ځای کې چې هغه لیکلو دا حدیث صحیح نه دی استاد په وړي کړه په دې ځای کې باندې ځوان راضي شوی دی دا من نقل کوي الله تعالی ولدا سي حافظ ورک 18 سال په عمر کې دی لاړو حج ته مور دا مشرور دی دلته پاتې شو په مکه او مدینه کې احادیث یاد کا لوی استادان دي اسحاق میرا ہوئے اسحاق میرا ہوئے په درس کې ویل یو ځل کاش چې یو کس داسې وي چې هغه یو کتاب ولیکل او پای کې صحیح حدیث راجمع کړي مسند حدیث راجمع کړي ډېر بخي امام بخاری ویل ما وکتل چې دبه سوکي ابرا غونډي ز سیما حالدار چې هغه ته په زرګاو لکاو حدیث په دې ټیم کې یادو لیکن سره دې نه هغه ول ما ویل چې سوک پکې خو چې کله رالما د درس نه نو په دې کې یو شوق ذوق پیدا شو چې سوک پکې خو ته وکړه کنه مهنت شروع کا دا خو ګران کار دی خو ته شروع کا د شپې می خوب ولیدو کله می چې خوب ولیدو چې ګورم نبی علیہ السلام مخکې روان دی او زه په چروس روان یم کوم چې قدم اوچتای زه پاک دې قدم ګدم او په دې طریقه سیده پر رسول الله صلی روان یم نبی علیہ السلام یو ځکه کېناسترو دا زما سره به بوز را سره دی د نبی علیہ السلام د مخینه مچان چې کړي شړم سار می چې کله اسحاق نو راهوي خپل خوب بیان کو اگر ته ویل چې دا خوب تالی دلل چاو او دا کار هم ته کول شي ته د نبی علیہ السلام د حدیثونو موضوعي مچان موضوعي حدیث لري کې او ته په دې نقش قدم باندې صحیح روانه بس روان شو پاره بسی او شروع وکړه نه امام بخاری حدیث شروع کړی دی اصل کې په 217 هجری کې 217 دا دغه وخت کې تیر شو 217 تقریبا 6 اور 7 21 سال عمر دی په دې وخت کې 21 کال عمر کې د شروع وکړه د 217 نواله تر 233 پورې زکه چې د داولنې استاد امام یحیی زید معین په 233 هجری کې وفات ته دویم استاد علی زید مدینی په 234 کې وفات ته دریم استاد احمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله په 241 کې وفات ته نو معلومه ده چې په دې کتاب باندې 14 کال لګولې او امام ابن حجر نقل کوي چې دا 14 کال په حقیقت کې 30 کالو کې قران نازل شوی دی په دې 30 کالو کې چې په کوم وخت کې قران نه نازل شوی هغه کټ کې 14 کال جوړیږي دا ټول کتابه په 14 کالو کې برابر کړل دي خو لیکن د دې لپاره څومره حدیث راجمع کړی دي د دې لپاره شپږ لک احادیث راجمع کړی دي شپږ لک سندونه او 22000 متون څومره مهنت کړل دي د دې لپاره چې کومه قرباني کړی ده دانش کوله غریب نه وره دومره مالدارو په امامانو کې په سیاسي تو کې امام بخاری امام ابو حنیفه امام مالک اول غریب ورسره مالدار شو دا ډېر سخترین مالدارو د امام بخاری ماهانه آمدن 5000 درهم دینار 5000 دینار د دې ډېر غټ مال جوړیږي د دې حساب چې موږ کوو ډېر غټ مال جوړیږي تاسو په خپل سل درهم چې دا 2.5 دینار دي سل درهمه 2.5 دینار دي او د سلو درهمونه نن سبا تقریبا 25 تولې سپینزر جوړیږي 25 تولې سپینزر او دا 25 تولې سپینزر په 1000 باندې توله واچي نو د دې نه 25000 روپۍ جوړې شي 25000 د سل درهمونه جوړیږي او 2.5 دینار چې دین دا 100 درهم برابر دي او دا 5000 دینار چې کنه قیمت لګوا یو ځل ته چاو ویلا چې ته دومره مال در سره دی په دې مال باندې سګي ناغه ورته چې ځان نه خوري ځان نه غوندي نه خوري نسکي نه جامعه غوندي ځان چې قیمتي په لخپې ګرځي سر تور سر نا ورته چې دا مال د ځان د پاره نه کومه دا دې کندو د پاره د یتیمانانو د پاره دا خلکو د پاره چې هغه به وسه به کس دي چې چا په در کې ونه درګي به عزت نشي دا زما دا وې د پاره دا کړی دي خپل بچیم نو دا صفته امام بخاری بچینو صاحب د مرعات د مشکات شارین غلقی مبارک پوری هغه چې امام بخاری بچینو ولیکن روحانی بچی سمر زیادتی کله حقیقی بچونه روحانی بچی خی روحانی بچی چرته ما خپل استاد په دعا کې نه پریدي په دعا کې چرته نه پریدي سلسله روانه استاد په پاتشه ده او د استاد شاګرد لګیا ده سبق وای دا ډېر لوی مرتبه ډېر لوی کمال له دا ډېر لوی د خوشاله خبره ده نو د امام بخاری بچینو
ولیکن روحاني بچي بشمار دي چې بشمار شیخان ته دي پات شوی دي دا وی خپل حقيقي بچي نشته خو روحاني بچي په لکاو دي او دا روحاني بچي د حقيقي بچو نه خدي هر ټیم هر وخت په دعا کې دي او یو سلسله روانه ده د علم هغه صدقه جاریه په روانه ده ختميږي نه لکه څنګه دا سلسله روانه ده دا ختميږي نه امام بخاري هغه ورته د روپې زر ځان لپاره نه ګټم دا د کونډو یتیمانو لپاره ګټ د دې قرباني ته وګوره چې د دې احادیث لپاره څومره قرباني کړې ده 40 کاله مسلسل خدمت دا کول ډېر ګران کار دی 40 کاله مسلسل خدمت دا یې کړی د حدیث لپاره بیا دومره حدیث را جمع کول دا غي د پاره سفرونه کول په خپل نقل کوي چې رضا تاریخ کبیر کې امام بخاری نقل کوي ماته دا پته نشته ری چې ز بغداد ته د بخارا پیدل سوزله تل په حدیثو بسي بخارا ته ورسېږم بیا راته اطلاع ملاو شي چې په بغداد په باندې کې یو کس سره یو حدیث دی بیا روان شمه اځي حدیث هغه نه ولي کما دا غي جانچ پړتال وکما بیا چې کله راورځي بیا راته وایي چې پلان کیږي کې بیا روان شمه وای دا ماته پته نشته ری چې ز بخارا ته سوزله تل پلار باندې تل اصفهان ته ورسېدل اصفهان کې نظر ختم شو چې کله نظر ختم شو نو پاغزي کې پخوانه مختلفو طریقو باندې با بیماری معلومه ولا خلق نبض شناسو د نبض نه معلومه ولا څه خلق داسې و چې یو قاروره ورته یو شیشه پای کې به د انسان په ترخ کې په غمانه کې خودلو دا غیر به یو تپ راغی دا غي په وجبانی به سو معلومات کوله نو هغه قاروره چې کله یو عیسائی طبيب لوي نو هغه عیسائی طبيب ورته وایي چې دا خو یو پادری ده چې هغه پادری خوراک نه دی کړی ناغور دا خو امام بخاری دی ناغه په خپل راپاسې د لوګو خلک وایي د علم قدر نشته دا علما باندې وخت کوي د علم قدر څنګه علم قدر نه ټول د ناس سره راغلي ها قسم د علم قدر شي زموږ سره نشته دا علم قدر شي کم ځای کې جوړځي خو چې سپینه ټوپۍ دې په سر وا او سپینه یې مولې سره راشه د کېنه استاد جی کېنه دا وک نور ته څه غواړي په شادي کې ها دا د علم قدر دی د علم قدر کوي په خپلم نور ته وای په خپلم قدر کوي بیا به قدرې اغه صحیح طبيب را پاسې دوراغه امام بخاری لا خور ته پته چې مسلمان دی زې عیسایم خو لیکن د علم قدر راوغستل وراغه خاله ورته ویل چې محترم ستاج کوم د نظر د علاج به وسوشي خدا دولت کی تنگ دی د ګرمۍ دراسه ختم شوه دی ته خوراک نه کې نو رسومه متوشه خوراک نه ډیر کلو نه وشو وسه خوره بس کړه پانی خورو کله سخرو نو ورته خوراک ته نه کېږي چې نه خوراک نه چې خوراک کوم بیا خوب راځي چې خوراک کوم به ټیم خرابېږي خوراکونه مراکونه نه کوم خزم په شان دي خلم خپل ټول ټیم خراب کو پاکر شرب کی په خوراک کی ک جرګی لاړ شي کنه نه اول خانه د جرګی خبره ورستي اول به ډوډۍ خوري اول به چیس کې جرګمار هم د شان دي ک پروګرام لاړ اول به خېټه برابرې بیا بر دین سکار کې الکه اول جرګه وکا مقصدی خبره وکا دا روسه سکیږي و به شي کنه ډوډۍ خوري وخورو کنه ځه نو ټول ټیم بدل ګلار شي اخري یو لس منټه بعد بل ټیم ولور کې بل تاریخ ولور کې بل تاریخ شي مو ټول وخت بدی کې تیار ختم کو هغه جر په خوراکونو کې غوښم ختموله ورته چې نه روزانه بتا دونو نه د وربشو د سرکی سره خامخا کې دونو نه د وربشو د سرکی سره خامخا کې هغه خندل دوست علاج وکا بیا به ګورو ځه اول علاج وکړو ګوري ختمي ولا چې مېده کو په سره ولا پوری کو ګوري ختمي زنګري پنيرک تخم چې کومه ده دا ډېر یخته وای دای پکې خودل نظر به اعتماد شو دا خدمت کوي لله فی الله تاسو په دغه چې څومره عاملو علامه قسطلانی ارشاد الساری مقدمه کې نقل کړي امام بخاری فرمایي چې کله ما قران مجید کې سورۃ حجرات په دې کې د غیبت مسله رااله چې لا یغتب بعضکم وإذا بعد چې کوم دین مغتبت من سمعت ان الغیبت حرام دا ورځ نه ما غیبت نه کړې په کوم ورځ چې ما په دې آیات په نظام په کړې چې غیبت حرام دی او زما د ایمان او یقین دی چې زما په عمل نامه کې غیبت نه ته به سوي چاله کې عجیب خبره ده دومره غټ غټ مسلې دي غټي غټي خبرې دي هغه نه ذکر کوي او غیبت ذکر کوي تاسو ته پته را چې کوم سړي د خپل زبان په قابو کې ګوګنه بس دې بچ دا حسید الالسنه دا لو کول کوي او کوم سړي ځان د غیبت نه ساتي غیبت د بیماری ده اول ته ځان نشم ساتله او پسې ته سیوا دې نه بس کسان دم یو مولې سه و ساده مولې سه والله د جنت فردوس
هغه یو بل مرګره هغه ته وایي چې پلان کې ته زموږ سره نه ګرځي او د دوی سره ګرځي. هغه ورته ورور دې شه دی خپه کېږم یو ځل مې ټول خلکو نه موافق غوښتل بیا موافق نشم غوښته وای څنګه موافق وای تاسو چې ګرځیدل ما د کوم خلکو غیبت نه کړو نو پاغو ټول به کور ته تللی او هلته چې لاړم ورته ویل دا وخت پورې به یم چې څو پرې دې معاف کړی نه یم ما ستا غیبت کړی دی. هغه به حیران شي داسې انسان خو په دنیا کې نه دلدلی که یو ځل مې موافق غوښتلی ده بس ته ما معاف کړ نور ستا سره نور نه ګرځم. دا انسانان خو چېرته په یو لکو کې یو کس وي نور خو محفل هر محفل چې وي جومات محراب منبر کور بار هر ځای کې چې کېنې غیبت او دا غیبت ته پته ده د څښا زړه کردار دی د څښا زړه ترجمان دی. د چا زړه چې ګندی د هغه ژبه ګندی هغه بس غیبتونه کوي د بل چا برداشت نشي کولی بل سړی نه برداشت کوي. نو امام بخاری فرمایي چې زما په عملنامه کې به غیبت نه وي دا زما چې د سره ایمان دی ولې خپل زبان ساتلی خپل مال ساتلی دی. علامه عینی نقل کوي یو ځل تجارتي مال لغې تجارتي مال روان دی سړي ورته ویل چې ستاسو مال چې راځي نو چې کله راورسېږي او ته قبض کې نو مال بیا په ګټه په 10,000 درهم ګټه راکړه او ورته چې نه دا خو کېږي نه خو چې کله راورسې بیا به حساب کتاب وکړو لکه چې شی په هوا کې نشي خرڅولی قبض به کړې نو بیا به انتقال نه بعد چې نو خرڅې کله چې مال راورسېدل یو سړی پسې راغی چې ډېر ګران شوي دي دا مال ګران شوی دی 20,000 درهم باندې مال په ګټه راکړه هغه ورته وخندله وایي زه دې کله خاین لیدلی وم. بل سړي ته اواز وکړو ته راشه وایي تا څه شویل چې دا و چې راځه اوس معامله برابر کړو وایي 10,000 درهم ګټه راکړم دا واخله او زه 20,000 درهم در کوم ورته وایي چې نه زه خاین نه یم او زما د مال سره څه تعلق نشته د بل لپاره ګټه کوم د بل لپاره ګټې کې خپل دین ولې غر کوم. دا معاملاتو صفا دا عملیاتو صفا سوچ صفا دی عمل صفا دی خرچه څومره ده د دین د پاره څومره صفای کوشش کوي. دا خپل حدیث د بچاو د پاره امداد الباری نقل کوي علامه شبیر احمد عثماني خپل شرح فضل الباری کې نقل کوي. دا مبارکي یو واری په کشته کې ناس روان دي او کشته کې یو کس ولراوي ورته وایي چې حساب تپوس دي کې کم ځای سو کې دی ځان نه خي خو هغه ته دا پته ولګي د سره 1000 درهم ورسره یا دینار ورسره دي 1000 دینار دې سره حیران شو دومره روپۍ د سره کوم طرف راغلي نو روپۍ دې نه څوک دي شپه دې راشه په کشته کې چې سهار شو د اعلان وکړ چې چا زمانه 1000 دینار پټ کړلی نو کشته مالک وته 1000 دینار د چا سره دي تاسو سره چرته کوم دینار نه زمانه پټ کړلی دا خو پته و چل دشته. امام بخاری خو په خپل کاغذونو کې لګیا دی کا اعلان چې اوریدل چې دا کس خو بیګا زما خپل راغلی او دا خو پته لګیدل زما سره 1000 دینار دي روي روپۍ راوخسي سمندر ته واچولې. کله چې دا جانچ پړتال شروع شو تلاشي شروع شو امام بخاری دی تلاشي راورسېدل نو چې وکړه لاغه سره سنو ناکسونه سره بیګا 1000 دینار نو اولو وسې شو سمندر ته لاړه وای ظالمه کته بیګا ما ته ویل وې چې مال دا 1000 دینار راکا نو ما تقسیم نه راغستو و طالب هم درکړو تا د پدره تا د ما سره څه کوله ته ما پیژنې و چې نه تاسو کې وزا محمد ابن اسماعیل البخاری مته امام بخاری ویل چاو و ظالمه چې دا خبره ته یقیني په درجه روپۍ زماوي خو کدا زما سره برآمد شوی وي نو زما ټول خدمت تاسو نه لوکو زب غل جوړ شوی او د غل حدیث معتبر نه د غل حدیث معتبر نه زما ټول لیکلم لاړو ټول مهنت هم لاړو نو د خپل حدیث د خدمت لپاره د حفاظت لپاره د بچاو لپاره خپل 1000 دینار چې رسکړه د اوغرزول دا دغه سو مالی صفائی د دین لپاره د حفاظت چې قرباني دا وکول. ذهن دومره تیزو امام مسلم چې نو خلق دا مقدمه تاسو علما چې به کوم ناس نو ولک دا خبر په توجه سووري. امام مسلم په خپل مقدمه کې د خپل علم اظهار کړی دی تنقید د امام بخاری نه دی کړی پیږي نه په خپل مقدمه کې د امام بخاری د علم پر قدر کړی دی د خپل کمزوري اظهار کړی دی نو ته ولګې ته دې تنقید جوړ کو چې امام مسلم چې په مقدمه کې په امام بخاری باندې تنقید کړی دی او تاسو په خپل باندې سوچو کې د امام بخاری د مسلم فرق نصیب خو امام مسلم وایي
چې استاد په پیښور کې او ته دلته اوسېږي او تا لیدلی نه نو حدیث ته نقل کولی شي. پوهېږې خبره باندې؟ امام بخاري وایي چې نه وروره دا کار دی غلط دی چې استاد په پیښور کې دی او ته په دې رباط کې نو دې رباط نه به روان شي یو ځل به ورسره ملاقات په پیښور کې وکړي ښکته پورته به ورته وګورې خبرې به ورسره وکړي بیا دې حدیث نقل کوه. اوس څوک ښه شو؟ امام بخاري ښه شو که امام مسلم ښه شو؟ امام مسلم دا خبره ذکر کړی چې امام بخاري داسې وایي چې ملاقات پکار دی بیا به حدیث نقل کړي د استاد نه که نه حدیث به نه نقل کړي نو دا تنقید نه دی د خپل اظهار د کمزورۍ وکړو چې دومره طاقت زمونږ نشته ستا مغده الله چې ته هر ځکې ته ځان رسې د استاد چې کومه دی نو د سر نه تر خپو پورې څه کې د هغې نګراني کې او تحقیق کې بیا چې حدیث نقل کړي. دغه امام مسلم چې کله به مجلس ته راغی نو امام بخاري را منډه به یې کړه تندی به یې راښکل کړو دا لاس به یې راښکل کړو بیا ورته یو ځل ویل چې دا پرېمې دی دا ختیم درله ښکل کوم که ته نه وې که نه نو هر څه به څه ګډوډ که ته نه وې دا حدیث په صحیح نه وې تا خو تا ډېر غټ محنت کړی دی او یو ځل په محفل کې ناست دي نو د مجلس ته برخاست کېدلو علامه ابن بطال نقل کوي په خپله شرح کې کرماني هم نقل کوي چې امام بخاري ناست دی او یو سړي دا حدیث وایي د مجلس ته برخاست کېدو چې سبحانک اللهم بحمدک استغفرک واتوب الیک چې دغه حدیث وایو نو چې کله حدیث وایو سند بیان کو امام مسلم ډېر سخت صفت وکړو بهترین حدیث دی بیان کو او د هغې دپاره دوه سندونه یو د احمد ابن حنبل نه بیان کو یو بل امام بخاري غلی ناست دی خو خلک وایي کلام الملوک ملوک الکلام وایي د بادشاهانو خبرې بادشاهنې ټوله دنیا لګیږي که نه کور کې وایي لکه غلی شئ غلی شئ غلی شئ څوک واړه نه غلی کېږي خو چې کله پلار به یې دروازه کې ودرېږي وایي لکه غلی شئ ټوله دنیا غلی شي اینې که نه کلام الملوک ملوک الکلام. امام بخاري ورته دومره ټکې ووایو ولکنه معلول لیکن دا حدیث چې دی په دې کې پټه کمزوري ده پټه بیماری ده. امام مسلم هریان دریان کېناستو او ورته وایي چې استاد محترم دا حدیث ډاکټر صاحب په دې کې څه کمزوري ده څه بیماری ده پکې نو هغه ورته بس حدیث صحیح دی ته سکے او چې نه بیماری بیان کړه نه ورته بیماری بیان کړه چې ته د حدیث نقل کې نو ابو زبیر د حدیث نقل کې د چا نه د سهیل نه نو دوه مې ملاقات نه شوه یو پیدا شوی دی نو په کوم ورځ نو بل ورځ هغه مړل نو دوه استادي شاګردي نه راغلي څنګه د حدیث هغه نقل کوي نو په دې کې بل څوک دی نه هغه یو راوي چې دی کې وهاب دی وهاب بس آپ یو شو چې واقعي تاسو سره کوم علم در سره دی دا د بل چا سره نشته دی واقعي زموږ استاد محترم دی الله وبخښي هغه خپه ماته شي و نو پروتو نو د مصر نه د جامعة الزهرا چورته وي جامعة الزهرا جامعة الزهرا بوای جامعة الازهر بنوي ازهر مذکر دی او جامعه مؤنث ده جامعة الزهرا جامع الازهر به بیا وي جامع الازهر نو دي جامعه شو بیا زهرا ده نو جامعة الزهرا نه چې کوم دین هغه پروفیسوران راغلیو دی پاکستان کې ګرځیدل او دغه کوله تبوسونه کول شیخان سره ملاویدل نو شیخ صاحب سره ملاو شو شیخ صاحب ملاو شو نو هغه کوم ځان ته سویلا ورکړ شیخانو او دا پاکستان دا خو د سخکاری نه تاسو ته پته ده سعودي عرب دا صوبه کې ناس نه دا سعودي عرب دا ټوپۍ چې دا لپټي په سر کړي کنه د پاکستان د مليان سره سخکاری نه لیکن دا پته ودی نشته چې تعالی چې څوک د کار کې هغه ټول پاکستاني دي یا هندستاني دي ټول پاکستان هندستان دي غټ غټ مفتیان د دوی دي لیکلو له څوک ابن باز چا لیکل کولا ټول مبارک پوری کولا جزائر او مبارک پوری ابو بکر جابر الجزائری او سفی الرحمن مبارک پوری او ابو بید الرحمن مبارک پوری او عبد السلام مبارک پوری او ټول مبارک پوری او دا بخاری څوک دی عجبی نه دی دا عربی نه دی دا عجبی دی اصح الكتب بعد کتاب الله صحیح البخاری عجمی ناو کوم دي چې نه منل کېره د مصر والا خو کاغذ لرګیم دی ورته تاسو پته نه مني په قران کې مصر ټکې دی کنه دی مصر په دې مصر وای هغه خپل مصر وای خو مصر نه وای کله په قران کې دی هغه پته په دې باندې د کسری په دې باندې پته وای کاغذي ناوی مسله پیش کړم شیخ صاحب ته ویل چې فتح القدیر ابن حمام په دریم جلد کې دا مسله ته لیکل او چې نه چې دا پای کې نشته اول شته دا نشته ماته کتاب راواله چې کتاب راوغستو چې دې کلاو کې داغه دا یو الله تعالی یو کرامت ورکړو چې کتاب دې کلاو کې حواله به راغسته سیده هغه ځای راتلو یا یو صفه اخو دې خو بو نو اکثر هغه ځای راکړ شو
چې کله اوس را پاسې به کله استلام الله وګوره نا ورته وی چې وجدنا فی اللغه العربیه دیوان قسم دې وسم د عربی دفتر دی وی او چې خبره کېږي بس حواله چې خبره کېږي کتاب صفه کیله ارسه دا قوت حافظه دا ولور کړی و امام بخاری ته ویل چې تعالی الله تعالی دې نشته حافظه درکړي ډېر عظیمه حافظه چې کته نه کنه دا حدیث په سوی دا به بیمار وي دا امام بخاری د پیدایش زندگی باب قول الله ان الموازین القسط ليوم القيامه موازین دا جمع د میزان تلی ته وي دلته څنګه د جمع راغلی دا تلی ډیری دي او که یو ده بعض علماء تلی ډیری دي دا هر چا ځان تله د فلاس کې ور سره وایي بزن خپل اعمال تلی لیکن صحیح خبره ده چې تله یو ده او په دې باندې دوه روایت چې کومه ده درې روایت موجود دي یو روایت سلمانی پارسی رضی الله عنه ده چې هغه تفسیر مظهری قاضی ثنا الله پانی پتی تفسیر مظهری کې نقل کړل چې تله یو ده دوی چابړي دي غټه تله ده دوی حدیث چې علامه زمخشری کشاف کې پیش کړل چې داوود علیه السلام د پروردګار نه مطالبه وکړي دا تله ما ته وخایا ناول مګوره تله هغه ته وخایا چې تله ته خو دل ورته ویل چې پروردګار دا تله وسوک ډکېږي تا خدوم راغټه تله ده نه ورته دا تله وسوک ډکول نه شي دا تله خو الله ډکې لیکن چې ته یو کلمه لا اله الا الله په صحیح اخلاص سره دا ډکې بیا د دې نبی عليه السلام فرمایل چې لا اله الا الله والحمد لله دا تله ډکې او تملأان ما بین السماء والارض دا ډکې دریم حدیث چې دا ناغه نقل کړی دی ابو القاسم اللکئی د حذیفه بن یمان حذیفه بن یمان رضی الله عنه فرمایي چې دا یو تله د دوی چابړي دی او تلون کې جبرئیل امین دی تلون کې څو دی جبرئیل امین دی نه په دې وجه باندې ظاهر خبره دارا چې تله یو ده او جمع لري راغلی دا تعظیم د پاره راغلی ډېر غټ عظیم الشان تله ده دا غي د پاره صيغه د جمع راځي یا د اعمال تله لیکي مختلف د اعمال په اعتبار سره جمع راغلی ده د اعمال په اعتبار سره مختلف اعمال په تل لیکيږي یا مختلف اشخاص نو مختلف انسانانو اعمال په تل لیکيږي نو په دې وجه باندې وسطول دا حقیقت ته تل لیکيږي سره تل لیکيږي فخوان به خلق انکار کول معتزله او حضرات انکار کول اوس څنګه انکار نه کوي اوس خو د आवाज هم تل لیکيږي دا دروند او دا سپکت او دا نری دی او حجم زیات دی حجم کم دی هر شی تل لیکيږي لہذا تل لیکيږي به هر شی الته به انسانان درې قسمه خو په دې خبر باندې ځان پوهه کوي چې دا انسانان به او دا پیریان دا په دې ځمکه باندې راوچتيږي لیکن دا ځمکه خو بدل شي یوم تبدل الارض غیر الارض صحیح بخاری حدیث ته نبی علیہ السلام نه یو يهودي تاسو کو چې دا الله رسول په قران کې الله فرمایي چې دا ځمکه بدل شي نو چې ځمکه بدل شو دا انسانان خو په دې ځمکه کې خاختي او په دې ځمکه کې راوچتيږي نو عین الناس خلق وچرته بیا نبی علیہ السلام تو فرمایل چې پی ظلمت دون الجسر د پولیس رات سره خواته په تور تیار کې به خلک یو د منتقل شاغې ته ټول خلک باغې ته منتقل شي بیا پولیس رات باندې پوری وځي سبا جهنم ته لای تمګو ساتي سبا ورغورځيږي سبا بالکل په هوا باندې پوری وځي بریخ په شان دی او د اس په تیز اس په شان دی او سبا داسې زخمی پوری وځي او چې زخمی پوری وته ته پوښي مسلمان دی بیا به الته درې ډلې شي یو ډله به حساب کتاب جهنم ته لاړ شي دا مشرکان کافران دي چې دې سره د انسانيت تخېګړې هیڅ کار نشته یو ډله چې به حساب کتاب جنت ته لاړ شي دا هغه ایماندار دي چې الله تعالی معاف کړی دي یا هغه ایماندار دي چې د عقیده او د توحید او د عمل نه علاوه د سره د ګناه یې سمجھتي یو ډله پاتې شي کافر هم منافقان هم مسلمانان هم دا درې ډلې بشي دا یو ډله چې کوم پاتې دا به درې ډلې شي کوم ډله چې په کافرانو کې دا چې هغه سره نیکي میکي کړې دي الله تعالی به جهنم ته اچي جهنم نه معاف کیږي نه لیکن د دین نیکی د صلاحیت کارونه د انسانیت سره سړیتوب کارونه هغه بوله د جهنم د سزا کم کی د جهنم د سزا دا بوله کم کی د نور مشرکان د سزا کم لکه ابو طالب سے یا سزا کم ده کم چې مسلمانان دي هغه مسلمانان یو ډله ده اب جهنم ته لاړ شي په ګناهونو باندې
یو ډله اعمال به درانه شي اب لاړ شي جنت ته، یو ډله سر په سر بشي په عرب پنوي، په عرب باندې څه وخت پوری بیا جنت ته شي داخل شي، دا به لپاره دا سزا پوره ده چې کله جنت ته وګوري خپشي، او دا وی لپاره دغه رحم پوره ده چې کله جهنم ته وګوري خوشاله شي. نو په دغه دیوال باندې با چې د جنت او جهنم په منځ کې کم دیوال لې د بانګي د قرقرې په شان دی هغه ته عرب وي، په دې باندې وي دا ډلې شي، دا تول بکیږي، دا تول ورسه کیږي، تول به د اعمالو کیږي، تول به د کاغذونو کیږي، کتول به د صاحب الاعمال کیږي. امام قرطبی رحم الله فرمایي تول به د چټو کیږي، عمل نامې به تلل کیږي. او د عبد الله بن عمر بن عاص رضی الله عنه حدیث ترمذی ابو داود کې نقل لري چې هغه یو سړی براو چې دا غسر بسل پایلونه د ګناهونه دی به جلال غرق شي، وای بنده دا ټول کارونه تا کړی الله به ته دا ټول می کړی دي، پزړه کې به جلال بس پروردگار ورته وای چیرې تا ته پدر استاد ما سره یو امانت ته یو چټي درا سره ته به دې چټي باندې بسې پاګه چټي باندې باندې کې لا اله الا الله محمد رسول الله، دې به حیران شي دې حدیث د بیتاقی وي، ته به چې پروردگار دا چټي بسوږي دا سل پایلونه ته نظر په انتها باندې دي، دا سل پایلونه دې ته ګراو چې دې کې ډېر زور دی، دا یو چټي به هغه سره کینی الله تعالی په دغه چټي درنګي دې ته حدیث بیتاقی وي. اځنه په دې غلط فهمي کې موږ پروزو غره دا یو بنده د پاره دی غره، اځنه چې پاک نظر کې پروزو چې یو ګناه دي کړو الله درته چې دا دی ودی کړه دې منوق شفقت الکا بیا وسکه په دې ته باندې نو چټي به تل لیکيږي. امام قرطبي وي دوم نمبر حافظ ابن حجر نقل کړي چې نه چټي نه اعمال به تل لیکيږي. ابو ذر غفاری رضی الله عنه حدیث ته، دا ابو درداء رضی الله عنه حدیث ته، امام احمد نقل کړي ابو داود کې ده. نبی علیہ السلام فرمایي چیرې تاسو ته پته را چې په اعمالو کې کم عمل ډېر دروند دي، صحابه الله رسول خبر ده وای ښه اخلاق په دې ډېر اوچت قدر ده، دا په ټول کې ډېر دروند شی دی ښه اخلاق. نو په دې کې اعمال ته لیکيږي. دریم نمبر صاحب الاعمال ته لیکيږي. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه امام ابو داود نقل کوي هغه ته نبی رسول الله وکړه دا پنده دې وړي وي هغه قد داسې ورکوټو ورته وای ته پته ستاده وړي پندای دا په میزان کې په طول کې دومره درنیوي لکه د احد د غر نه زیاتی. نو دا وس عمل هغه صاحب ته لکېږي یا راځي یو کافر برا وسله شي ډېر لوړ دنګ وي. نبی رسول الله فرمایي د ماشي د وزر برابر وي، لا نقيم لهم يوم القيامه وزنا، د ماشي د وزر برابر بني. ظاهر خبره دارا کله به اعمال ته لکېږي، کله به صاحب الاعمال ته لکېږي، او کله به عمل هغه چټي ته لکېږي، هغه صحیفه دا به ته لکېږي. وقال مجاهد القسطاس العدل بالروميه يقال القسط مصدر المقصد والعادل ما القاسط والجائر. وبي قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل دار امام بخاري کشر استاد دی، یو حدیث ته دا اوریدل یو حدیث ته بل اوریدل، دو حدیث ته اوریدل دي او دا مدني دی. د دې امام بخاري اولنې راوي هغه مکی راوړل دي او دوی اخري راوي مدني راوړل دي. شروع د مکی نه کړل او اخري استاد مدني دی، په مدینه باندې سره خپل کتاب اختتام کړل دي. نو دا سره مدني دی. د امام بخاري د خپل استاد د حدیث نقل کړي او هغه نقل کړي د خپل استاد محمد بن فضيل او د عمار بن قعقاع او د ابو زرعه او د ابو هريره رضی الله عنه. رسول الله فرمایي کلمتان دو کلمې دي، کلمې دي. کلمه خو دې ته ویل کېږي چې یو مفرده کلمه، مفرد یوازي منفرده، زید، عمر، بکر، خالد، ونا، لرګي، اوبا، ګلاس، دې ته کلمه وي. نو دا کلمه خو نه، دا خو سم غټ غټ کلامونه دي نه. دې کلمې نه مراد کلمات شوي کلمات طیبه. الکه کلمه درځي نو ته جامه کلمه راځي ته لا اله الا الله محمد رسول الله. دې نه مراد کلمې نه مراد دې کلام دی، دا د عرف او د رواج مطابق کلمه ده، کلمات طیبه. اوس خبردار چې په قران مجید کې امام مجاهد نقل کوي دا په رومي زبان کې دی ته انصاف ته، نو په قران کې عجمی زبان شته. دا یاد ساتي په دې اتفاق ته چې په قران کې نمونه شته، عجمی نمونه شته د عربی نه علاوه، لکه ابراهیم عبرانی زبان دی، اسماعیل عبرانی زبان دی، نوح، لوط، هود
دا زبانونه دا عربي نه دي. په دې خو اتفاق دی، په دې اتفاق دی چې په قرآن مجید کې دوه کلمې یو ځای عجمي نشته، دوه کلمې یو ځای لکه ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، دې جملې عجمي نشته. لیکن خبره په دې کې ده چې یو لفظ دا به کې عجمي شته، لکه په دې کې دا چې قسطاس رومي زبان دی، یا قصورا چغې ته وایي او زمري ته وایي، او حبشي زبان کې دې ته وایي. نو عبدالله ابن عباس کو قائل لے امام شافعی رحمہ اللہ فرمائے کہ قرآن کی انا انزلنا قرآنا عربیا، قرآن په عربي زبان کې نازل دی، بدی کې عجمی ټکی نشته، او دا خبره صحیح ده. قرآن چاته محتاج نه دی، دا د الله کلام دی، چاته محتاج نه، بل زبان ته محتاج نه دی. نو دا ولې پکې ته وي، دا څه کې توافق اللغات دي ته مونږ وایو، یعنی په ډیرو زبانونو کې یو لفظ استعمالېږي، او دا غي نمونه ده. لفظ د تنور په قرآن کې شته، او پاره تنور د نوح علی السلام په قصه کې تنور، دغه تنور په فارسی کې تنور دی، په اردو کې تنور دی، په پښتو کې تنور دی. دې تر لغات اتفاق وي چې یو لفظ په ډیرو لغتونو کې استعمال شوی دی، د لغات اتفاق. نو دا نه چیرته عربي دغه محتاجه کې، هغه دې محتاجه ده. نو په قرآن مجید کې دې الفاظ ته په ډیرو زبانونو کې استعمالېږي، لیکن دې لفظ چې هغه عجمي لفظ دی، نو دا نشه ځکه د الله کلام چې کوم دی هغه دې سره محتاج نه دی، هغه محتاج نه دی. نو دلته اصلي کلمات دي، اوله کلمتان دو کلمې دي، معنا دارا چې مختصری دي. حبیبتان محبوبی دي، الی الرحمن رحمان ذات چې الله ته محبوبي. نو دا ډېر کمال یې کړ. نبی علیہ السلام ته یو ځل سفارش راغی، یو کیس شوی دی، چاوله دې کیس په باره کې سفارش څوک کوي؟ خلق ورته ویل چې بل څوک دی، حب رسول الله، د رسول الله حب سفارش وکي کنه. حب رسول الله سو دی اسامه ابن زید رضی الله عنه. اسامه ابن زید دا ولي وای ځکه نازبینو. دلته معنا دا کلمات سو کوي هغه نازبینی، دا کلمات سو کوي هغه نازبین. نازبین پیژنې کې نازبین دې ته سرکش وي. نازبین موسی علیہ السلام ته وای. نازبین موسی علیہ السلام چې کله يهود چې کوم دي نه هغه د سخي بندگی کړي و، او موسی علیہ السلام راغی او حکم ملاو شو چې یو بل دې مړ کی، او موسی علیہ السلام بار ولاړ او دا یې را روانې شوې. بدغه ټیم کې موسی علیہ السلام جلال چې کوم چت شو، پروردګار دا يهود د بني اسرائیل ټول ختم کړه، بني اسرائیل ټول ختم کا چې زم چې فارغ شم چې خبره ختم شي. نو پروردګار جبرئیل امین چې ټول مل خیراتی معاف کړه. دې ته سوې دې ته نازبین وي، دا نازبینو دې امت سره د موسی علیہ السلام ډېر احسان دي. دا څه پته را کنه 50 منځونه بم کوله. نبی علیہ السلام چې کله راغی موسی علیہ السلام سره ملاو شو، ورته وايي بخاری حدیث ته پار کتاب کې دي، وایسه دل درکا وای 50 منځونه استا امت 50 منځونه نشي کولای، دماغه دونه دي کړي ساو 500 وږي. لاړ واپس نبی علیہ السلام لاړو، لس ټیکټ شو، بیا دې لس کټ شو، بیا دې لس کټ شو، په څلورم ځل لاړو لس پاتې شو، بیا لاړو 15 پاتې شو. چې واپس راغی وای سو شو 15، وای بیا لاړ شه. نبی علیہ السلام ته نو نشم ته موسی علیہ السلام بس ته وای چې ولې بس حیا راځي اوسو 50 نه 15 شو. او پروردگار فرمایي چې لا يبدل القول لدي، زما سره خبرې نه بدلېږي، دا 50 دي ثواب مکه دی. د دې امت سره احسان وکړو، د 50 ته چا تراو سره 5 تراو سره 5. نو موسی علیہ السلام سو نازبینو ته شان دي، اسامه رضی الله عنه نازبینو. نبی علیہ السلام ته سفارش وکړو، دغه شان دي کوم انسان دا کلمتين وایي، نو دا حبیبتان الی الرحمن، دا نازبین دی نازبینو. نو چې سوي نازبینی او هغه ته وایي، نو موسی علیہ السلام نازبینو، نو خبر الله تعالی چې کوم دی اومن الله. نو چې ته نازبینه دا کلمې وین الله تعالی مستا خبره مانی نازبین شو. بیا خفیفتان اللسان، جبه باندې سپکې دي، مشقت پکې نشته ده، زبان به کې تدقیق نه، په زبان درنیږي نه، ثقل پناه دي، بوج پناه دي، خفیف دي. او ثقيلتان په میزان نتیجه ډېر اوچته ده، مرتبه ډېر اوچته ده، خوند ډېر اوچت ده، په طول کې ډېر زیاتې درنې دي. یو سره سبحان الله وبحمده، بل سبحان الله العظیم. دا آسان کلمات. امام بخاری خپل کتاب ختم کو په دی باندې، ولیکن داغه زندگی ختم شو په خوږ شي باندې. خپل کتاب په حبیبتان ختم کو، زندگی چې ختم شو نو الله تعالی د قبر د مشک خوشبوئی دا شروع کړ. خو لیکن تاسو ته پته را موږ عام طور باندې دا سی وایو، اول ځو پسې بل د دین کار موږ سره پاره کو، تلاوت سره پاره کو. موږ تلاوت دې سره پاره کو چې په دنیا کې به ما امتحان ناراضي،
نو ته مسلمان دی نه شې، ته مؤمن نه شې. ایمان او امتحان دا لازم او ملزوم دی. په دې خوشاله شئ چې په سړي بیماری راځي. بیماری د انسان د پاره هغه مرتبه اوچتې چې د اعمال باندې نه حاصلېږي. امتحان د انسان مرتبه اوچتې د اعمالو نه حاصلېږي. د مؤمن ژوند ټول امتحان دی. رسول الله فرمایي د مؤمن مثال د هغه واخه د خامې دی، د هغه پوس واخه دی چې هوا یې کله یو طرف ته اړي او کله بل طرف ته اړي. او د منافق مثال د صنوبر او د اختر او د دیار د ونی دی چې نو ته خزان سوی نو ته بهار سوی، او چې کله پری کټه کې د درې ټوکړي وګرځي. امتحان دی. دا امام بخاری امتحان دی. ژوند ټول ختم شو، خو په اخر کې چا پرې نه خو د معاف نه کو. څومره غټ کار یې کړی دی، دومره غټ کار یې کړی، دومره کتاب یې لیکلی دی. کله چې هغه وفات کېدو 90,000 کسانو چې بخاري یاده کړې وه، 90,000 کسانو، 80,000 کسانو. لیکن هغه انسان د امتحان سره دنیا نه ځي، دردمن ځي، زخمی ځي. ټول امامان دي. امام ابو حنیفه رحم الله د منصور بادشاہ د جیل نه چې کوم دی هغه جنازه راوتی ده. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله جلاوطن شو پلار کې سشپې په یو ځل شل بیابان کې پلار کې کوم دی وفات شو. یعنی څوک ور سره خادم نو. دا ژوندۍ و، دا امتحاناتو. د امام بخاری امتحان داره. په اخر کې امتحان ته دا ملاو شو چې کله بادشاہ وقت خالد او داغه سره علماء سو سلور خلک هغه ورته ویل چې لکه دا امام بخاری دا غستا خبرم نه منیو، دا بخارام در نه نیسی، دا هر څه نیسی. تدیوم واس کې د عمر دې 2 کاله او 12 یا 13 ورځې دوره عمر دا سی وکا چې جلاوطن هيګه اور ته چې جلاوطن کول شي مګه مسلې را جوړوي نه اورته جلاوطن کول نه شي. چلو ته جوړ کا څنګه چلو ته جوړ کما وای چلو ته داسې جوړ کا. دعوت لور کا دعوت مني را بشي. دعوت لور کو روزه ده او د اختر نه یو ورځ مخکې یا 2 ورځې مخکې دې چې کله راغی دعوت قبول کو خلاص کا د مانځنه بعد ورته وای چې زما دا شوق ته چې زماره بچي دا بخاری زده کی ته داسې کوي د دربار لراځه او دا بخاری د توایا. هغه ورته ویل خو پیښ یو دم چې دا اوس دمه خوشي خبره نه ده، لیکن دا خو ته زما توهین کې او د حدیثو توهین کې نه ورته چې علم درباري شي نه چا پسې زینه په دې بسې نه ورته چې بچی در لګم ځان او ته سبق وایا دام څه ګناه نه و. په دغه ټیم کې د امام بخاری لپاره ګناه و. نه ورته په علم کې څوک منجوسی نه کوي، ځان سبقونه چاته نه ویل چې درشي مخکې کېنه و. ویل که مخکې رااله مخکې بکینی او که وروسته رااله وروسته بکینی. نه ورته زما استاد جوړ نه راځي صفا خبره کوه زم پویم په دې. بس هغه جلاوطن کو خپل عرص ختم کړه، تقسیم یې کړه. امام بخاری سره یو خپل شاګرد ور سره دی فخر باندې چې کوم سور دی او دی راوته له بخارانه خرتنګ ورته هغه تر دا قبر رستو غره بخارا ته خلک وړه دی. دا په خرتنګ کې دریا امو په غاړه باندې پات شوی. نو چې کله خرتنګ تر اور رسیدلو نو شاګرد ته ویل چې بس کا ودرېګا دې کو شو په خاورو کې نه په کم ځای کې چې بیا روپیا ورولې شو وې کنه فقط کې په خاورو کې کېناست او بر اسمان ته وکړه پروردګار یو خیره وکړه هغه ما چرته چاته خیرې نه کړې او نه می د دنیا په باره کې می علامه ارشاد الساری نقل کوي قسطلانی چې یو ځل دعا کړې ده دنیا می یو ځل غوښتلې ده یو خبره وا او هغه سیده قبول شو بس بیا می نه غوښتلې ما چې الله رب دنیا کې هر سره کوي هغه ټول مهنت لاړو بیا می سره کنه اورمو که توهرما ما سره غوښتل او خیرې می چاته نه دی کړې خو په اخر کې چې کله تنگ شو غنا چې به خاورو کې کېناستلو ول پروردگار است دنیا را باندې تنگ شو نه می خپې کار کې چرته لاړ شم 25 کال عمر مې ټول عمر 40 سال سفر نامي کړل چرته لاړ شم نو بدل ټیم کې چې الله دا خالد گورنر ذلیل او رسوا بس هغه خیری قبول شو دلته ست دنیا را باندې تنگ شو یو د مې غوته اوچته کړه اول چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله لاړ بس وخت له پزمکه کې سم لاستو هغه شاګرد یې حیران شوم بس په خاورو کې برابر کو خو زه بیا په دې پېښه نه ما چې دا خلک چا خبر کړه چې په لکاو خلک ټول لا ورسېدل بادشاہ چې کله خبر شو بادشاہ بس په ځان را کې خو چې الله مغر کدام سو وکړ ټول عمر به زما دا کوي خلک پر ابو بیا دا خبرې کوي دا څومره غلط کار ما وکړو
دماغ یې اوټ شو کار به خلکو په خره باندې سور کو بادشاہي تی واغ سم مخ ولا تور کو او ذلیل او رسوار دنیا نه شو دلار امام بخاری په خرتن کې خښ شو غالب زید جبرائیل نقل کوي په سوانح عمری د امام بخاری کې عبدالستار ټونکیش په سم صفبانی دا واقع نقل کړی دا او دا واقع علامه عینیم صحیح کړی دا د ټیک ته چې امام بخاری کله خښ شو داغه د قبر نه د مشک خوشبوئی ختله او څوک چې د حدیث خدمت کوي کنه غتر تازه پیغمبر فرمایي چې نور الله نزور الله الله دې تازه کی هغه انسان چې زما حدیث ووري سمع منا شین څه خبره څه حدیث زما ووري فحفظها فوعاها فاداها كما سمعها یاد کی په دماغ کول زګي ور کی چې څنګه اورید الله شانتي ورسي تر تازه کی الله تعالی نمونه خودله امام بخاری د حدیثو یادول کړو هغه شانتي رسول کړو امام بخاری چې خښ شو د مشک خوشبوئی دي ختله د مشک خوشبوئی غالب زید جبرائیل نقل کوي چې کله چا خاور تیر وخت به مشکو بیا موږ دعاګانې وکړي پروردګارا دا اثر ختم کړي نو ته وایې چې راکړه امام بخاری د قبر نه خوشبوئی خيږي غټ غټ صحابه او پاتې دي دا جزئی صفت ته الله یې خي په صحابو کې د صحابي د قبر نه خوشبوئی ختله علامه عینی نقل کوي عمدۃ القاری کې یو ولسم جلد کې د مناقب انصار په فضایلو کې نقل کوي منقب انصار مناقبو کې منقب انصار کې منقب د سعد بن معاذ رضی الله عنه شپږ سوا او تشبیه صفه غالبا زما په کتاب کې یو لسم نمبر جلد پاکی د ابن سعد طبقات الکبرى په حواله نقل کوي چې د سعد بن معاذ نو د قبرنا د مشک خوشبوئی ختله یو صحابي مات یو موټه خاور راغله کور ته لاړم او کتلې مینا چې کور نو کتل هغه مشکو چې لاس نو کلاو کا مشکو الله تعالی دا قدر ور کوي امام بخاری لم دا قدر ور د دې وجه سادی بابا په ګلستان کې پاشعارو کې هغه نقل کړه چې ګیله خوشبوئی در حمام روزه رسید از دست محبوبه بدستم بدو گفتم که مشکی عبیری که از بوی دلاویزه تو مستم با گفتا من گله ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمال هم نشین در من اثر کر وگرنا من هما خاکم که هستم و یو ځل یو سړي د خاور ملاو شو ورته دومره خوشبوداره د مشک او عنبر نه زیات زماز غدي ګډوډ کو هغه ور د ګل په خوا کې مې وخت شوی دی دا اثر را بګی دا غین راغله او کنه زاغه زړه خاورو څنګه چې مخ کیوم نو دا اثر الله تعالی ور کوي اڅوک د قران خدمت کوي کنه اغلم الله عزت ور کوي علامہ ابن کثیر نقل کوي په خپل تفسیر کې سورۃ انفطار کې 517 صفحه جلد نمبر 4 باندې نقل کوي محمد ابن ابراهیم فرمایي چې سعید ابن جبیر فرمایي چې په طائف کې عبد الله ابن عباس وفات شو نو مونږه قبر برابر کو کله دا لاش امراړو قبر تم ور دن کو نه ناګان یو د سپین مرغه راغی دومره خيسته چې دا چل دل نه ده دا مرغه راغی او د قبر تور نه وته او د کفن کې دن نه ورغی او د کفن او د قبر نه आवाज شروع شو چې یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اے نفس مطمئنه الله ستانه راضي جنت ته ځه ولدا ولي علامه ابن قیم فرمایي و اذا ذکر در قران خدمت کړو الله تعالی خی په دنیا کې وته خی بادشاہانو کې خی امام عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه اج کله وفات کېدلو نو داغه په سیرت کې علامه ندوی نقل کړي علامه ندوی سے وایي چې کله وفات کېدلو قاضي وخت ته ویل زما ملمانه رااله او تزا نو چې زده ستاو شوما نو ناګهانه د الفاظ شروع شو چې تلک الدار الاخره ها نجعل للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين چې خکور خان جام دراغه چا دي چې هغه ظالم نه وي بادشاہ دی عادل له ظالم نه نه خو ډېر اوچت انسان تیر شوی دی کله کله سړی سوچو کې کنه سړی د عقل خو ځيږي درا ژوند څنګه تیر کړل دی بادشاہ اختیارات کله بلاس کړه لګنه بیا ته ال سړی پته ولګي ها دا به وسه مسلمانان یو مونږه هغه خبره ده به وسه نور اشعار چرته دی غری خان دا یو شرخه ویل ها چې دی وسته بدو نه نو سبت سبدي خي توباله د شرابو چې شراب درته پراته ورو بډاګان خپش
او چې بوډا شي خلک کړه شپه نو بیا توبه د سکی هغه خدای بدو بدی ناچاره تخږي کله د اختیارات په لاس کې رااله پته ولګي عمر ابن عبدالعزیز ته چې کله اختیارات رااله پته ولګیدله د سې ژوند تیرول ډېر ګران دي زه نشم تیرولی تاسو هم نشئ تیرولی مخه پکېږم یو شانتي یو ټول زه به تاسو خبرې کوم په دې کې ناست یم تاسو لاندې ناست ها نو ډېر ګران کار دی اختیارات عمر ابن عبدالعزیز اختیارات ته وګورئ ډېر بچي وو تاسو پته 3 ښځې وې 14 بچي وو او د هغه زندګۍ کې په خپل وجه چې زما په زندګۍ کې زما یو زوی دی ولید نوم یې دا خپل د ماما نوم یې ولې خو دی ولید و چې هغه ما په زندګۍ کې راغلی دی کنه زما زندګي بدل شوې ده دا ماشوم چې کله د 4-5 کالو شو بس هر ټیم هر وخت چې ګورم تلاوت ذکر موز کتکیږي پورته کیږي او چې زما معمولی خو دې خو کې ما دی بابا قبر عذاب الله وای ما ته دا خبرې کوي زه حیران شوم زما مینه دغه سره دومره زیاته شو لکه د یعقوب علی السلام مینه د یوسف علی السلام سره هغه چې کله 14 کال عمر شو بیا وفات شو چې کله وفات شو نو بس د قبر په خوا ولاړو حد درجه مینو بي نو څومره درد ورته نو یو قاضي ورته ویلا تسلی ورکړي او ورته چې امیر المؤمنین مونږ ته پته راځي ته په دې ځواني څومره مین وي یعقوب علیه السلام په خپل ځوبه سي سترګونه د نظر نه خلاص شو دا ورته ویل چې یو خبره زه خوشاله نن په جوړي و دې زمر خو و دې دمر خو ول چې ولي و زما ژوندۍ بدل کړی دا دین ته راولې ده خو ما په اخر کې چې مینه سره دومره زیات را سره چې ژوندۍ مې بیرته برباد شي نور کارونه پاتې نشي نو د مرګ خده دا ټیم مقررو زه اوس خوشاله یم ژوندۍ ته ولې ځل کور ته راغی اختیارات ور سره دي 54% دنیا باندې حکومت کو 54% دنیا تحصیل لازم نو یادی بلدیاتو کې خدای الحمدلله ټول ټیکداران شو ها خبر نه جوړ کو په دې بلدیاتو کې چې ګوره کنه نو کړي هغه ټول ټیکداران دي استاد هغه نه خبر نه ټول ټیکداران دي وای مونږ یې سم نه کو نو څنګه شي کې ونه کول نور څنګه ها زه اوسم نمونه پېښ کوم د خلکو د خلکو داسې چللې په 2004 کې طارق الله صاحب دې نظیم علاو زمون په خال کې چې کومه کوسي جوړی کړې دي په 2004 کې 2021 سو کال شو ولس کال شو ولس کال وسم لارشه لخته رو اغلار رو کوم نه خپه کې نه لګړي هغه نه زه وسم په تقریر کې مېما چې لکه تاسو چې ګوره صحیح کار نه کیږي انګريز یې کول شمال دا انګريز دې کدا مسلمانو ها صحیح کار کړي په خپل نگرانی کوله ولس کالو چې تاسو راشي زته کوسي وخما لختي ټیک ټاک کوسي ټیک ټاک نه سیمټ خراب شوی دي هغه نه خپه کې ولس کال به خلک وګرځي موجود دي دا چې کله اختیارات راشي به سړی ته پته ولګي هغه اختیارات 54% دنیا حکمران دي یو ځل کور ته راغی په کور کې ماشومان خپل پټي کړل دې خپل خزي ته چې کومه خزه فاطمه ده د عبدالملک لور ده د بادشاہ لور ده د بادشاہانو خور ده نورې دوه خزي نورې مې او دې ماشومان خپل ولې پټي کړې دي زمانه خپل نه بوي خېږي که سم مسله ده اورته ماشومان دي دې خزي خونه دې زمانه جو ټماټر نشته رښتیا ملما دې چې ولا پوک وای سراوړي باخو وکړ د پوښتنې خزي خدای کاری ها سيزي در جواب کو زنه را پسې را پاره جو خبره ده سي کوي دي سي خزي ورته ویلا چې داسې ماشومان دي ول نه سم مسله ده اور دې مسله دارا چې 3 ورځې تیرې شوې 3 ورځې په کور کې د خوراک څه نشته ده د بیت المال هر څه بندي د بیت المال کجوري بندي هر څه بندي تا په بندي لګول چې ما کوله وسنه ورګوي ماشومان دي بهر کې کوم دي شړې ته زی اوګه راو باسي او راوړي زم خورم او دوی خوري هغه ورته ویل الحمدلله چې ډوډۍ کوم ملاو شو کنه ما اوګه کې نه د خپل سلورم ورځ مې ده ها زه خو هغه ته را جوړ شوی نه ما پیسلی دی او مسلی دی او تقسیمونه دی او سدي هغه په ذکر زما تا ته خو بیا رزق ملاو شوی دی اوګه کې درته ملاو شوی دی یو په الحمدلله په اوګه کې باندې وي او بل چې کوم دی الحمدلله په چرګ باندې نه وي ها خوراکونه کو په الحمدلله نه وایو او هغه چې دینه په اوګه کې باندې وي الحمدلله چې اوګه کې کوم کولې ده او بیا نقل کوي یو ځله ویله په خپل وزیر ته چې وزیره
دا توپاح چې مړه دې ته مې ډېر زړه شوی دی خو څنګه چلو کوو پیسې نشته تاسو نشته زما سم نشته هغه ورته وایي څه نشته څه قرض وکړو قرض خو ښه نه دی قرض خو نه کوو لږ سوچ وکړو راځه ماله چل راغی وایي څه چل وایي تدبیر مې وکړو دې لاړو باره ګرجه نه ده وایي دا ګرجې څه هغه ماشومان د عیسایانو هغه چې دي هغه مڼې خرڅوي که نه ویل چاو وایي زه چې زویل دي چا چې ورغی هغه ماشوم ته چې بچي دا مڼې ستارې ویل چاو ویل ته په خوشحالۍ باندې مالې ته یوه مڼه راکړي زه بوی کومه هغه ورته چاو بابا اوس هغه ته پته شي بابا څوک دی بابا مڼه واخېستله بوی یې کړه او بابا روان شو مڼې یې بېرته ورکړه دا یو ماشوم دی بل ماشوم ته و چې دا خو خلیفه نه دی امیر المؤمنین عمر ابن عبدالعزیز هغه دی که نه بس ور منډې کړې د عیسایانو ماشوم و که نه یې اخلاق ته کردار ته بیا به دې کاپي نه وښکلی ګورئ زمونږ کردار دي زمونږ مسلمان تختی مسلمان آره نه تختی اوس د هغه کردار ته وګوره ماشوم منډې کړې د خپونې ونیوله خپونې لاس چا پېره کړو او ورته جاړي وایي چې دا مڼې به غونډې ته وړې هغه ورته بچیا وایي دنیا کې صرف نشه ماتول پکار دي خواهش ماتول پکار دي زما خواهش مات شو بس مڼې ته زما ضرورت نشته خوراک ته ضرورت نشته بس بوی مې کړه خبره ختم شي یا بویوله یا خوړل یو شی دی دا زه تاسو په لاره کښېنه زه دې ته چې کومه دی نور جوړ نه یم کور ته دې لاړو دا زندګي وه د هغوی چې کله وفات کېدو هېڅ هم ورسره نه و او دا هم یاد ساتئ کله چې هغه وفات شو ډېرې قصې دي چې کله وفات شو د وفات کېدو نه بعد ډېره زمانه بعد یو امام دی هغه زه رالم جامع مسجد دمشق ته هلته مې د جمعې لمونځ وکړو بهر ته راووتلم داسې لاین لګېدلی دی او په دې لاین کې ګورم هلته څه کسان ولاړ دي خلک دي غریبانان دي کونډې دي یتیمانان دي هغوی له پیسې ورکوي چاله غنم ورکوي چاله وریجې ورکوي چاله کجورې ورکوي ما ورته دا څوک دي ویل دا د عمر ابن عبدالعزیز زامن دي د عمر ابن عبدالعزیز زامن دي ډېر مالدار دي حلال رزق دی ورسره هرې جمعې په ورځ باندې هغوی د جمعې د مانځه نه واله د مازدیګر د مانځه پورې دا تقسیم کوي په غریبانو ویل مخامخ مو کتل هغه دي کسان ناسوسو ما چې دا څوک دي وایي چې دا د عبدالملک نوسي دي دا راغې بادشاهانو نوسي دي چې د خلکو وینې څکل وي او دا د هغې خلیفه بچي دي چې نهر توهر د دنیا نه تللی دی نهر توهر د دې وجې خبر هم داره چې را امام بخاري دنیا نه لاړ الله تر تازه د دنیا نه لاړ تر تازه موږ به د دنیا نه ځو د دې وجې امام بخاري آخري حدیث دا راوړو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم لہذا په آخر کې د خپل سند بیانول پکار دي دغه چې آخري حدیث مو نور خدا استادان دي نو بس د دې خویندو د دې لونو چې کوم دي نو دغه استادان دي په موږ هم په جمله استادان شو نو خپل سند چې کوم دي نه او ته بیانو سند پیژنې سند سړو ته وي اسناد الحدیث او رجال الحدیث سړی معنا هغه سړی پیژنې سړی هغه چې سړیتوب کار کوي رجال لا تلهم تجارت سړی دی سړی چاته وي چې سړیتوب کار کوي دی دیني نه کوي نو کوم استادان چې هغه ته خلک سړی وي ځکه چې هغه د سړیتوب کار کوي د دین کار کوي نو زما استادان ډیر دي خو زما استاد محترم شیخ محمد عنایت الرحمن مرحوم دی پاریسو کې او شیخ سید پیدا محمد مرحوم او بل زموږ شیخ محمد اکبر خان مرحوم مولانا فدا محمد صاحب داغه استاد عبدالرحمن مینوی اوچت استاد تیر شوی دی بشمار شاګردان دي داغه استاد حسین احمد مدنی رحمت الله علیه او داغه استاد شیخ الهند محمود الحسن رحمت الله علیه دا دوه استادان زما چې دي نو د دوی استادان د شیخ صاحب یو په لاهور کې ادریس کاندهلوی رحم الله احمد علی لاهوری رحم الله دا استاد دی شان ورشا کشمیری رحم الله بل استاد دی په سواد کې مارتون بابا نقیب محمد منصب رباط منصب الله جنت فردوس نصیب دی استاد هم دی او چې څومره قابل استادانو کنه شیخانو دا استاد خان بهادر خامخای چې خان بهادر بابا چې کوم دی استاد نه کنه هغه غلام نو د دې وجنه دا سابق صاحب د خال زموږ شیخ صاحب زموږ والد صاحب الله دې ټول جنت فردوس نصیب کړي ټول پات شو یو استاد خان بهادر مارتونګي او داغه استاد عبدالرحمن امروهی او داغه استاد شیخ الهند محمود الحسن بل استاد هغه نوم دی عبدالحلیم سواتی داغه استاد عبدالعلی دهلوی او داغه استاد شیخ الهند محمود الحسن رحمت الله علیه دا ټول استاد دی محمد قاسم نانوتوی رحم الله د دې استاد شاه عبدالغنی داغه استاد شاه محمد اسحاق داغه استاد شاه عبدالعزیز
او دا استاد شاه ولی الله محدث دهلوی استاد الکل د ایشیا استاد چې کومه څوک دی شاه ولی الله رحم الله لازم استادان دي ټول ته مبارک شي الله تعالی دې کومه په دې کتاب باندې مونږ هم پیو کې تاسو دې پیو کې الله دې زموږ عقیده عمل برابر کړي او مالي بل الله دې مدرسه دا کامیاب کړي